محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإن حاجوك کچری دی جنگ کئی بحث کئی تاثرہ فقل ورتوائے نبی علیہ السلام اسلمتو ما تابع کڑ دے وجہیا زان خپل للہ د پار د اللہ تعالی ومن او آغا چا اتبعن چا اغی زما تابداری کئی وقلوا للذین کسانو تا اوتو الکتاب چا ورکڑ شیرو تا کتاب والامیین و امیان دی اسلمتم آیا تاسو اسلام نہ راڑی یعنی اسلام راڑی مسلمانان شئی فإن اسلمو کچری دی اسلام راڑ فقد اہتدو دی با ہدایت تمیمی وإن تولو او کچری تاسو مخواڑو کدر چری دی مخواڑو فإنما پتاکیک سرا علیک البلاغ پیغمبر پتامانی رسول د مسلی دی واللہ اللہ تعالی بصیر دیر کتن کے دے لیدن کے دے پا حالت خبردار دے بالعباد دے بندگان اخفل. شاعت آیات کے اللہ فرمائل چھے دا کامیابای لارا اگر اسلام دے دا دنیا و دا آخرت خیر او فلا دا اللہ تعالی اسلام کی خدا لہذا دا کم خلق چھے دا اسلام نا مخڑی نو دا دی ذاتی مفادات دی پا دغا بنیاد مانے دی لری شوی دی دا چا منیٹری خرابی دا اغی حب جا غستی دی او چا دا پیسی را روانی دی مال و ترازی نا حب مال غستی دی. اس دی آیات کہ اللہ تعالیٰ فرمائی دا خلق راضی او دی تاثر بحث کئی پا حق اسلام مانے پا حق دین مانے فقل پیغمبرت اعلانو کا چھ اسلمت وجہ للہ ما خپل ځان اللہ تسپارل دے زد اللہ یم ما پا اللہ بانی ایمان راوڑ دے ومن اتبعن او سوک چھ زمان تابداری کئی صحابہ کرام او دا صحابہ کرام والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد در دی وقت پورے و سمر کلمہ گو مومنان چی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابدار دی دا طول خپل ځان اللہ تسپارل دے دا طول پا اللہ بانی ایمان دے چونکہ دا مدنی صورت تے مدینہ منورہ کے اہل کتاب ڈیرو نو اللہ فرمائی پیغمبرہ دی اہل کتاب تا ہم دعوت ورکا دی امیانو تا دی مشرکانو تا دی تا ہم دعوت ورکا چی اسلام راڑی مسلمانان شئی. اللہ فرمائی فائن اسلمو کچاری دی اسلام راڑو دی مسلمانان شو نو دی بسشی دی با کامیاب شی او کہ اسلام نراڑی نو پیغمبر استاکار دے مسئلہ رسول گورائی اللہ نبی علیہ السلام تو ایتا مسئلہ رسوا ہدایت دا اللہ پلاس کے دے اگر شاعر وی جوانا نبیہو دگو خمر و نوش
جوانان بیهود گو خمر و نوش گناه پیر باشد که ماند خموش. وی دا ځوانان او دا خلق دی به خرمستای گناهونه به کوي او گناه پیر باشد، گناه د پیر صاحب او د ملا صاحب دی که ماند خاموش چې خولې ته تاله لګولې د مسله نه کوي. ته مسله وکړه، خلکو ته حق بیان کا، خلکو ته حق واضح کا، الله ورته هدایت توفیق ورکي. او به مني که نه مني هم نو ستا غاړه خلاصه ده. فانما علیک البلاغ، ستا کار مسله رسول لی. ته مسله وکړه، باقي خوښه د مېرمنې که پستی خوري کرې مني، تا ورته صفا خبره وکړه، که مني ودې مني، که نه مني نه مني. ګوره عالم یا پیغمبر الله د دې مکلف نه دی جوړ کړی چې دا ټول خلک مسلمانان کا. اوس دا بعضې خلک وایي که نه یاره مثال کے طور پر دا عالمان دی سو کړل، مدرسې دي سو یې کړل، یا عالمان په حکومت کې دی کوم ځای اسلام راوسته. نه خدای په ایمان خوشحاله که ته اسلام څه ته وایې، ته اسلام څه ته وایې چې دا ټول خلک لکه د جبرائیل امین په شانتې پارېختي شي. د جبرائیل امین په شانتې پارېختي خو د رسول الله په دور کې نو دا ګناهونه په هغه زمانه کې نه کېدل. ګناه کله خو د خلکو کار دی. د نظام ګوره ستا په دې ملک اوس په پاکستان کې چې څومره قرآن ته دین ته بیان ته مونځ ته څومره ازادي ده، دا په سعودیه کې هم نشته دی. زه ته غلطه یو خبره وکړه نور دله څه وکړي. دا د دین داسې سپا سپا مسله یو عالم لګیا دی په دې منبر کېري، که د وخت جرنیل پسې هم لګیا وي نو ته ورته څه نشي ویلی، که قایدیاني پسې لګیا وي ته ورته څه نشي ویلی. هغه حق مسله حکومت غلط کار کوي ته ورپسې وایه څه نشي ویلی. هلته ته داسې وکړه او لیکلي راځي، لیکلي راځي. دلته زمونږ په دې ملک هم د اشنایانو دا ډېر ارمان دی. دلته هم دی دا وایي چې او ډېر کوشش یې وکړو، وخت در وخت خطونه راولیږي، دا به کوی دا به کوی دا به کوی، خدای ته دا پته نشته دی. د برصغیر پاک وهین ملا چې کوم دی دا د سعودیه ملا نه دی. د سعودیه ملا خسته کندوری اچولی، خسته جوبه اچولی، په سر یې رومال اچولی او غټې غټې تنخواګانې، پاسته پاسته ګاډي ورسره. د برصغیر پاک وهین ملا دا د شیخ الهند بچی دی، دا د شیخ الاسلام د سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه بچی دی. دا د خلکو اولاد دی چې هغې ټول عمر پرنګي سره ډغرې وولي دي، هغې ټول عمر جهادونه کړي دي، هغې ته په دې مدرسو کې دا سبق یې ورکړی دی. که سختی راځي نو هغې ته به اهلا سهلا مرحبا وایي. هغې ته دا درس ورکړی دی چې تاسو به فطري آزاد یئ، ځان به د چا غلامان نه جوړوئ. وره دې د وجې زمونږ په دې ملک کې دومره داسې غټې غټې مدرسې دي، موږ چې خپله کومه جامعه کې سبق ویلی دی د هغې د میاشتې خرچه په کروړونو کې ده، په لکونو کې نه په کروړونو کې ده. او زه یو حکومت ته ثابت کړي چې هغې ورسره امداد کړی یا د حکومت نه دي، نه علي. هغې په الله باندې توکل کړی دی. او دا د دارالعلوم دیوبند بانی حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د مدرسې د بنیاد د پاره څلور اصول یې دي. یو اصول په هغې کې دا دی چې توکل علی الله وي، په الله به اعتمادي. دا بیګا پرون میلمانه راغلو، ډېر لوی شخصیت دی، الله دې عمر کې برکت واچوي، حضرت مولانا قاری عمر علي صاحب دامت برکاتهم. نو موږ دننه ناسو نه یو خبره وکړه، وایي زمونږ د مدرسې سودا کړې وه نو ابتدا کې وایي چې کوم پراپرټي ډیلر راله ځمکه کړې وه که نه نو هغه نیټه برابر شه پیسې وایي موږ سره وې نه او ټیم په سر باندې هغه سړي ته بل څوک ملاوېدل ګرانه یې ترې اخېسته او هغه بس هغه سودا زموږ ختموله، بس لږ وخت پکې پاتې و.
او هغه نه راغلی او په سر مانو چې بای بس دوره ټیم پاتې دی وای دی کې هغه بل چا سره خبره جوړه کړې مو خو لکه ټیم پکې رزنی مولا خو مونږ ورته ووایو هغه رزني مخکې رابطه وکړله څه نشته دی سیبه وایي په هغه بل سره سودا جوړوله دې کې چې دی د پېښور نه کسان رالل وایي یو راغی وایي هغه وی چې دا هغه ټیم 1.5 لاک وایي ډېرې شوي یاره دا 1.5 لاک زما د پلار د طرف نه هغه ته ایسالې ثواب وشي 1.5 لاک مې د مور نه بل سره پیسې برابر شي چې ما پیسې واغځه پراپرټي ډیلر ته مې کېښودې هغه وی دا د اسمان نه رالی د کوم ځای نه رالی تا خو وی چې روپۍ نشته دی نو ما ورته وی چې ګوره زموږ چې کم وس و موږ وجړله منډې تړلې مو ولې خپل وس هم کم کېده خبرداري مو کړه چاته م ویلی شو هغوی ته مو ووي بس زموږ دا وس و موږ خپل وس وکړه زموږ په وس ونه شوه موږ سره نو خو الله سره غوړ څه دي که نه دا زړونه خو د الله په لاس کې دي نو داسې وکړه نو مقصد دا دی دا ټول نظام په توکل باندې چلی دی الله دې زمونږ په خپل ذات باندې پورا توکل نصیب کی دی آیات کې الله پیغمبر علیہ السلام ته مسله رسوا که چېرې څوک نه مني ستا پروا نشته دی په هغې باندې ښه ان الذین بېشکا کسان یکفرون چې دی کفر کوي بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی ویقتلون النبیین او دی قتلی پیغمبرانو لرا بغیر حق برن حق ویقتلون الذین او قتل کوي او قتلی دی الذین کسانو لرا یامرون چې حکم کوي دی ته بالقسط په عدل په انصاف سره من الناس د خلقونه نو فبشرهم الله وی زیر ورکه دی لرا ویرو دی لرا بعذاب علیم په غذاب درناک سره ان الذين يكفرون بآيات الله دیده کہ اللہ فرمائی دا اہل کتاب چې دی د الله په آیاتونو باندې کفر کوي د قرآن مجید نه انکار کوي او صرف د قرآن مجید نه انکار نه ویقتلون النبیین بغیر حق دی و په ناحقه باندې پیغمبران قتلول حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا هغه جلیل القدر اصحابی دی چې دته رسول الله صلی الله علیه وسلم امین الامت امین الارض ورته ویلي دي چې دا د په ځمکه معنی دی امت کې دا امین دی نو هغه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا مبارکه گفتا اورېدلې ده چې 43 قومونه 43 خاندانونه یا 43 کلیو خلکو الله دا غي د اصلاح د پاره هغه کې 43 پیغمبران لګلیو هر پیغمبر هغه ته دا دعوت ورکو چې دا گناهونه پریدي دا ناروا پریدي قول لا اله الا الله تفلحون کلمه وای کامیاب بشي هغه نه سمیدل نو پاغای کې سرکش خلک ګناي راجم شو نو هغه ویره داسې چل به وکړو د پیغمبرانو بل څه کار نشته خو بس ایمان راړی او الله ومني او بس نه منو داسې چل به وکړو دی نه به ځان خلاص کو نو په شریکه ټوله صلاح وکړه نو هر پیغمبر ته په یو وخت باندې نظام جوړ کو چې نظام یې جوړ کو نو 43 پیغمبران دا دی په یو وخت باندې شهیدان کړو سړی چې تاریخ وګوري سړی حیران شي هغه قدم به قدم تاریخ هغه څیز ښیي که نه دې علاقې ته سید اسماعیل شهید رحمت الله علیه راغلی سید احمد شهید رحمت الله علیه راغلی او د حضرت شیخ صاحب په عمر کې د الله برکت واچي بدې رمضان کې په اعتکاف کې ما ته یو ځل وفرمایل موږ دننه ناستو ما ته بچې ما ته دا خبره کلکه محسوسیږي چې دې ځای باندې د سید اسماعیل شهید رحمت الله علیه او د سید احمد شهید رحمت الله علیه او هغه د مجاهدینو په دې مدرسې دې ځای باندې ناسته شوې ده او د څلورو واړو طریقو د بزرګانو ارواح هغه دې خوا متوجه دي او بیا وی چې زو بالاکوټ ته بدون موږ ځکه بیا بالاکوټ ته لاړو د هغې هلته مزار د هغې ته لاړو نو شاه صاحب چې دلته راغلی د هندوستان نه نو هغه ټیم کې
دا د هند د لار نه دا تاریخي لار ده. دا د دې ځای نه هغه ټیم کې د سند ریاست د دې سیند نه پورې دا ټول یو ریاست و. داسې پنجاب سند دا ټول یو ریاست و او دا د پښتنو ریاست و. نو د سند ریاست نه د افغانستان پورې وجه یو سړی ته نو د دې هند به دې لاره پته دا ټوله دا تاریخي لار او په سیند به را پورې کېدل. نو هغه چې کله دا تحریک شروع کو نو د هغه انتخاب دا راغی چې پښتون دا نر قوم دی دا دینداره قوم دی او هغه رالل نو چې را پورې شو نو اول پړاو د هغه راغی په هند کې بیا د هند نه هغه لاړل بونیر ته او په مختلفو ځایونو کې پنجتار کې او نوخار کې او ځای په ځای باندې مردان کې او د هغه کسان مقرر کړو چې کوم ځای باندې به تلل هغه ټایم سیکانو دلته ډېر د هغه راج او هغې نه به طاقت د هغه استنو خپل کسان به مقررول. نو شاه صاحب رحمت الله علیه چې کله په بونیر دغه کې په پنجتار کې یعنی دی بونیر کې کته بونیر دی غاړې ته نو هغه ځای کې غورغشتو علاقه ده که نه دغه ځای کې نو د شاه صاحب چې کوم کسان مقرر کړو لکه مثلا هند کې یو سړی مقرر کړ زیده کې بل مقرر کړ مرغوز کې بل مقرر کړ نو په شریکه معنی هغې ته کسانو منصوبه بندي وتړل او د شاه صاحب ټول کسان په یو شپې شهیدان کړل. د هغې تعداد معنی اوس هیر دی په یو شپې شهیدان کړل. هغې سره شاه صاحب رحمت الله علیه ډېر خفه شو د دې علاقې نه او بیا شاه صاحب رحمت الله علیه او د دې ځای نه کوچ وکړ لاړو بالاکوټ ته او بیا هلته بالاکوټ کې شهید شو. او ډېر شاه صاحب خو ډېر عجیبه د دی متعلق مولانا ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه لیکي چې بعضې داسې تحریکونه چې هغه بالکل علی منهج النبوه بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې په هغې کې یو د سید احمد شهید رحمت الله علیه تحریک دی. الله تعالی دې د دې حضرات قبور منوره معطر کی او هغه چې کوم مجاهدات کړي دي کوم قربانۍ کړي دي د علاقې باندې د هغې کوم اثراتو ګوره د دې ارواح حسنه د دې انفاس د دې ساګانې هلته موجودې دا خو د عصر ساینس هم وایي د هغې ساګانې دلته موجودې دي هغه ساګانو برکات ته الله زموږ ستاسو نصیب کړي ښه. الله فرمایي چې دی قتلول ویقتلون الذین یأمرون بالقسط او چا به ورته چې حق خبره کوله روغه خبره به یې کوله خان هغه به هم شهید کو. فبشرهم بعذاب علیم الله وایي دی له خبردارۍ زیری ورکړه په عذاب درناک سره. ان اولئک الذین دا کسان حبطت اعمالهم زاید اعمال لدی فی الدنیا په دنیا کې والآخرة او په آخرت کې وما لهم نشته دی د پاره من ناصرین څوک مددگار څوک چې د آل حق مخالفت کوي څوک چې پیغمبران شهیدان کوي څوک چې علما شهیدان کوي د دې اعمال الله دنیا او آخرت کې څه کی ضایع کی برباد کی. داسې بدبخت قوم ګوره دا دوره بدبخت قوم راغلی دی د مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه غونتې محدث سپینګیرې چې هغه او یا اتیا کاله هغه احادیث غولو په روژه کې ګوره د روژه ماتي په وخت کې شهید که څومره لوی ظلم دی. حضرت شیخ صاحب مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه مولانا مفتی نظام الدین شامزائی صاحب کم بزرگ بنتا دا دورا لوی خلق ډیر بے دردائی سره دی شهید کوي. خدای خبر چې دا څنګه خلق دی چې دی لاس ولا څنګه ورځي چې یو دومره بوډا سپینګری لوی عالم او دی یې شهید کوي سړی اریان شي. نو د دې خلقو دنیا هم تباه آخرت هم تباه. بس فَإِنْ حَاجُّوكَ کجردی باس کئی جنگ کئی تاثر اے نبی علیہ السلام نفقل ورطوئے اسلم تو ما تابیک وجزان فل اللہ دپار دا اللہ تعالی ومنو آغچا اتبعنی چی تابداری کئی زما نقل ورطوئے نبی علیہ السلام للذین کسان تو اوتو الكتاب چور کرشد کتاب والامین و امیان دی اسلم تو اسلام نراڑی اسلم تو مسلمانان شئی فَإِنْ اسلمو کجردی اسلام راڑا فقد احتدو
دای به هدایت مومي و ان تولوا کچری دای مخ ګرځونم فانما پتاقدر علیک البلا پتامان مسل رسول لی والله الله تعالی بصیر کتن کې بالعباد په بندګانو سره ان الذين بشکا کسان یکفرون چې دای کفر کوي به آیات الله پایتون د الله تعالی ويقتلون النبيين قتل پیغمبران بغیر حق برنا حق ويقتلون الذين قتل کسان لره یامرون چې حکم کوي د بالقسط عدل سره من الناس خلقنا فبشرهم زیر ورکدی تبع عذاب الیم په عذاب درناک سره اولئک الذين کسان حبطت زائد اعمالهم اعمال لغی فی الدنیا په دنیا کې والآخرت په آخرت کې واعمالهم نشته د پاره من ناصرین د مددګارونه الحمدلله رب العالمین کریم خدای ته زموږ د ټول نه راضي شي الله زموږ د ټول په حال رحم وکړي کریم خدای زموږ تقصیرات معاف کړي الله موږ ټول ته کامل ایمان راکړي الله موږ ته کامل رضا راکړي الله موږ ته کامل تقوا راکړي الله موږ ته خپل قربت راکړي الله موږ ته خپل معرفت راکړي الله موږ ته خپل عظمت راکړي الله زموږ د ټولو نه هر هغه کارواله خدای په کوم کارونو چې راضي کیږي الله په کوم کارونو چې ناراضه کیږي هغه سره زموږ نفرت پیدا کړي د تمام امت مسلمه په المان رحم وکړي الله د مظلوم مسلمانانو امداد وکړي د دې ملک حفاظت وکړي پاکستان د اسلام عظیم کې لو ګرځي د پاکستان څومره سرحدات دي نظریاتی دي جغرافیاتی دي الله د ټولو حفاظت وکړي بدی ملک د اسلام بول بالا کې په تمام دنیا کې د اسلام رڼاګانې خورې کې الله ارزانی او ثانی راولي الله ګرانی او سختی لري کې الله د درد څومره مجورکا دي الله ټولو ته دارین خوشاله ورکې الله د شیخ سے په عمر کې برکت واچي الله د عافیت او د برکت ژوند نصیب کې الله د دې جامعې څومره ضرورت دي الله د غیب برابر کې الله د شیخ سے په ژوند باندې الله دا اداره تعلیمی طور او تعمیراتی طور دواړه الله په عروج باندې ورسه الله څومره د دې هغه کارونه دي الله د غیب او نه پاغي کې موږ سره امداد وکړي الله څوک دې د سره محبت ساتي خدمت کوي الله ته دنیا او آخرت خوشاله ورکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب